ये पकार तो बदा बंदका ګاري درې تنظیم خواږه کلیوال نن د کرونا وایرس خلاف په جنگي بنیادونو ملا وتړله او د بشیر خان په دیره کې د فضل الله خانجي په مشرۍ کې راغون شو او دا خطرناک بیماری د مخنیوي لپاره کمیټیانې جوړې کړې د هیلث کوارډینیټر لپاره ډاکټر ریاض احمد آیما کمیټي لپاره پیش امام عطا الله تعلیمي کمیټي لپاره پرنسپل میاشا سید خدمت خلک لپاره پرنسپل اختر علي سماجی کمیټي لپاره امیر کرم خان او د واتس اپ ذمہواریانې ایاز باچا ته وسپارلې کورونا وایرس په باره کې مرګرو د خپل خیالاتو اظهار مو مشورې ورکړي او یو کمیټي هم جوړه شوه واتس اپ ګروپ هم جوړ شو مختلف مرګرو ته ذمہ دارانې مو سپارل شوې او ان شاء الله په جماعتونو کې او دغه شان د میډیا په ذریعه باندې موږ د اویرنس کمپین آغاز هم کوو د سوشل خلکو سره د سماجي خلکو سره ملاقاتونه هم کوو او سره به رابطه کوو چې د وبا نه د ځان بچ کولو دپاره او د خپل نوي نسل د بچ کولو دپاره هغه ټولې هلې ځلې چې کوم د اختیار کې کوم چې زموږ دپاره ضروري دي. احتیاط پکار دی د ډاکټر صاحب د وینا مطابق او د کوم چې څه موږ واورېدو احتیاط پکار دی او د دې نه قبل چې موږ بیا وروسته افسوس کوو او به زموږ له سر نه تېروځي نو زه د خپل پیغام رسومه د دې میډیا په ذریعه باندې چې موږ له احتیاط پکار دی په کورونو کې او هغه احتیاط داسې دی چې کله حکومت موږ ته ووایي چې یاره تاسو د کورونو بهر ته مه وځئ نو نه دي راوتل پکار د حکومت چې څه هدایت دی هغه منعن پالو کول پکار دي. ګاري علاقې میډیکل افیسر ریاض احمد وی چې موږ له د دې موذي مرض نه د بچاو لپاره پکار دي چې موږ خپل تګ راتګ کم کړو او د څو ورځو لپاره په کورونو کې کینو. نو څنګه چې ماته تاسو ته وی د ټولو نه اهمه خبره په دې کې دا ده چې موږ د دې وایرس ترانسمیشن روکاو کو او د هغې دپاره د ټولو نه اهمه خبره به دا چې موږ څومره سیوا کیدی شو چې هغه په کور کې دننه خپل ماشومان هم وساتو او په خپله هم پاتې شو بغیر د بېانتهایي ضروري خبرې نه علاوه موږ د کور نه بهر خپل تګ راتګ چې دی هغه محدود کو. د هغې نه علاوه اهمه خبره دا ده چې څنګه چې دا بیماري تاسو ته پته ده دا زموږ د دې وطن خپله نه وه او دا دغه شان راغله د بهر ملک نه او زموږ ملک ته راغله نو دغه شان که زموږ سواد ته هم راځي او که موږ ځای ته هم راځي نو دا به د بهر نه په راتګ باندې کېږي نو که موږ خپل ملاقاتونه تګ راتګ چې دي د هغې خلکو سره چې کم د بهر نه راغلي دي هغه مایټ بي کیدای شي چې هغه انفیکټډ وي او د هغو سره موږ خپل د تعلقات یا تګ راتګ چې دی هغه کم کړو انشاءالله چې موږ به په داسې ماحول نه کریټ کوو چې موږ بیماري دلته راوړو. په دې موقع باندې د علاقې د جومات پیش امام وویل چې دا وبا یوازې اوس نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وختونو کې هم راغلې وه. موږ له پکار دي چې موږ د پوهانو خلکو په خبرو باندې عمل وکړو. دا وبا صرف په دې زمانه کې نه ده راغلې بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم راغلې ده او نورو تاریخ که وکتلی شي نورو زمانو کې هغه هم راغلې ده خو لیکن د هر څیز دپاره څه احتیاطي تدابیري د هغې چې کم ماهریني په هغې کې کم ماهره خلک وي د هغوی د طرف نه چې موږ ته کم تعلیماتي کم احتیاطي تدابیري نو په هغې باندې زموږ دپاره عمل شرعا او په حیثیت د معاشري په حیثیت باندې د هغې منل زموږ دپاره لازمي او ضروري دي. کرونا وایرس یو خطرناک بیماری ده که چېرې دغه شان د کلي مشران په محلو او په خپلو کلیو کې د دې مخنیوي وکړي نو ډېر زر به زموږ پاک وطن د دې موذي مرض نه خلاص شي. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.